बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन राजू खबरे को په څه شي باندې په ډراپ ډاون مینیو باندې مطلب زمونږ دا مینیو په HTML کې هم پاتې و په CSS کې هم پاتې و پس یو څه موږ لیکي کړی دا ویژن ترازو د ډراپ ډاون مینیو د خاطره موږ دا ډریم ویور کې هم لرو په ډریم ویور کې موږ سره د په انسرټ کې سپری مینیو دی ته ویلی شو سپری دا ګوره سپری سپری مینیو بار اوکې یو نو ورته ورک مینیو بار ډټ HTML اوکې شکل دلته درته سټارټ کې ښیي چې مطلب داسې او که داسې مشکل خو نشته که نه وام خیستو تاسو وګورئ دې سره څه جوړ شو جاوا سکرپټ CSS همدې کې jQuery یوز شو یعنې مطلب دا تیار لینک دی دې کې کوالټي کوډ شوی دی آوټپوټ ته راغلم سورس کوډ دی براوزر ته راغلم رن مې کړ صرف زه تاسو ته وښیم سیو مې کړ اوکې دا ایټم یې لیکلی دا ایډیټ کولی شو ډیزاین ته به راشو چې زه یې درته وښیم په دې باندې ودرېږئ یا مطلب بره دا مینیو بار دا لاین دې ځای نه انتخاب کړئ دې ځای نه دلته تاسو ته خپله راځي دې ځای د مینیو بار باندې کلیک کړئ چې ټول انتخاب شي ښکاري درته اوس ایټم 1 دی دې باندې ودرېږه ډراپ ډاون شو دا پلس سره زیاتېږي دلته ټیکس ته راشي دلته یې راکړو که نه یاد زه ورته څه لیکم فار اګزامپل هو دې ته څه لیکم هلته وګورئ تاسو سره خپله چینجېږي ایټم 2 کې څه لیکم فار اګزامپل اباوټ اس اوس که په دې کې تاسو زیاتول غواړئ هم کولی شئ دې باندې کلیک کړه چې په دې کې تاسو غواړئ دې باندې ودرېږه سوري د مینو بار باندې دې نه کلیک کړئ خلاص اباوټ په دې اباوټ اس کې زیات زیاتوم پلس ته چې کو لګوي دلته زیات شو دې باندې کلیک کړه دلته ورته څه زیاتول غواړي مثال یو څه ولیکه سیو مې کړ براوزر ته راغلم ریفریش مې کړ اباوټ اس کې مینو مې زیاته کړه څنګه خام رانغی سیو نه شو سیو صحیح ده که نه یعنې مطلب ډایرکټ مې تاسو ته وښوده چې سمپل څنګه کولی شي بیا په دې کې هر څه موږ زیاتولی شو په دې باندې کلیک کې دې ماوس باندې کلیک کې سوري بس همدغه مینو دې نه مینو بار انتخاب کړئ خان کې کومه مینو زیاتوي پلس سره زیاتولی شي ماینس سره یې ختمولی شي څه پکې لیکي هر څه چې ته لیکي خان ښه اوس کوډ کوو که نه اوس خو مې تاسو ته مطلب ډایرکټ ډراپ ډاون وښوده چې مطلب دی کې خو اوس موږ چې کوم یو جوړو موږ به دا صرف د HTML او CSS بدلو جوړو صحیح ده که نه مطلب موږ کار کولی شو چې هر رقمي د مقصد باندې خو زما پوه شوې که نه تاسو ګوره دې کې اوس چې تاسو که ډاون ګوره آیټم 3 راغی دې نه به انتخابوئ ډاون بدلو صحیح ده آیټم 3 دا شو چې کول غواړئ بیا په دې آیټم 3 کې چې کوم سب مینیو ده دې کې څه بدلوئ بیا دې کې که کومه مینو دی هغه دې نه بدلوئ لکه اوس ګوره فار ایگزامپل دې ته زه ورکوم ګولز په ګولز کې چې دي بیا دا برخې دي مثال یو څه به ورکړم ویژن سیو مې که بس هسې لیکل مې وکړل رن مې که ګورئ آیټم 3 خو ما رینیم نه که ګول ته راغلم په ګول کې مې درته دا صحیح ده که نه یعنې زما مقصد پکې دا ده زه به دې پلس ته چې کو لګوم ته دلته یو آیټم انتخابوي په دې کې د یو دانه دلته زیات کړئ که دې کې ته بل زیاتې پلس ماینس سره بېرته ختموي که دې کې ته بل زیاتې دې سب مینیو جوړوي نو بیا به دلته پلس ولګوي چې تر بل هم زیات کړي ګور لکه داسې چې ځي بس زه به دا کلوز کړم په دې باندې ورسېدل هلکانو HTML ته به راشم کنټرول سره به دا سیف کړم مینیو ډاټ HTML په نامه ډراپ ډاون مینیو یا هر څه نوم چې ورکوئ ډاټ HTML د کوډ ته به د دې راشم ځکه زموږ خبره په کوډ کې دی دلته مې ډیف سٹارټ کړ ډیف مې واپس کلوز کړ
او دلته راغلم ایکسټرنل او انټرنل باندې پوهېږئ انټرنل ځکه کوم چې ډایرکټ یې وګورئ ایډیټ یې وکولی شو نو زه دلته راځم کار کوم او تاسو ایکسټرنل کې کار کوئ سټایل مې سټارټ کو سټایل مې واپس کلوز کنټرول یې سره مې سیف کړ کلاس په څه شي باندې جوړو آی ډي په څه شي باندې جوړو هر یو باندې چې کار کوي مشکل پکې نشته کار یې چا دغه مسله نشته دې ته مې نوم ورکړ مینیو بس خلاص بریکټ سٹارټ بریکټ بند سیو مې کړ خو موږ چې دا مینیو جوړو دا به موږ په ایچ ټي ایم ایل کې د شي په تلو باندې دا جوړولی شو کوم ټیګ دی آرډرلیس او ان آرډرلیس دی ولې آرډرلیس او ان آرډرلیس کې دا جوړو اول سوال what is database یا فار ایگزامپل بولټ کی خبره ده بولټ مې ولګو what is database جوابونه چې ورکوم باید د دې سب عنوان شي ټاپ بټن مې پریس کړئ دا څه مطلب شو یعنی هغه یو عمومي عنوان شو هغه عمومي عنوان دا جز شو دې کې که زه اوس ورکوم ټاپ بټن پریس کوم یا فار ایگزامپل ټاپ بټن پریس کوم دا د دې جز شو د دې بل دې کې که زه ورکوم ټاپ بټن مې بیا پریس کړی دا د دې جز شو نو ګوره دا مینیوګانې په دې ترتیب سره دي ځکه یې موږ په دې باندې کوو لکه اوس ګوره دا زما سب مینیو شو چې په دې باندې درېږم دا لړکولاویږي دا زما څه شو فار ایگزامپل دا زما یو بل یو شو میژن چې په دې باندې کولاویږم دا خلاصېږي دا زما څه شی شو دا زما ګول شو چې په دې باندې کلیک کوم دا خلاصېږي ځکه یې موږ په دې کې کوو پوه شوئ مطلب باندې یعنی د دې کنسپټ ولې یوز کېږي ځکه دا خپله ډراپ ډاون مینیو تاته لاسته درکوي یو د بل جز نو دلته چې تاسو ته ما د دې اگزامپل درکړه په دې معنی چې تاسو لږ ښه پوه شئ نو ګورئ ما یو ایل سټارټ کړ یو ایل کې ما ایل آی سټارټ کړ مشکل خو چاته نشته دلته مې ورته ولیکه فار ایگزامپل هوم پیج دې باید ما سره وي شارټکټ دپاره به موږ دا کاپي کړو وی به کړو دلته فار ایگزامپل ما ورته ولیکو اباوټ از فار ایگزامپل ما ورته ولیکه سروسز gallery contact صحیح ده نو پیجونه بیا تاسو جوړ کړئ براوزر ته به راشو رن وکړو home about us services gallery contact us اوس به زه راشم آی ډي مې جوړه کړې ده کلاس جوړ کړئ په دې کې زه نور ایکسپلینیشن به نه کوم ځکه ما پرې ښه پوهې کړي یاستئ صحیح ده که نه ما ورته اول قدم کې دا ویلي چې لیست ډش سټایل از اکول ټو نن مطلب تاسو ته چې ما ویلي چې بولټ راولو لیست سټایل دی که نه دی نمبر ورډ ډیسیمل مات شي که چې په دې باندې بیخي دا نمبر نه نو دا کلاس آی ډي به دلته چې زه اکسس کوم څه به لیکمه آی ډي از اکول ټو مینیو نو دا ما دلته واخیستله براوزر ته راغلم رن مې کړ list style is equal to none style start style close head one body def में start के id is equal to the ul def में close के सब की गलत करी you will li close you will close def close h m ها تاسو خپل خو ګوري خیال خلک سي کنټرول زد دلته چې دی د آی ډي کې نه دی دا چې ما جوړ کړ په دې کې یو ایل ته لاړ شه څه مې ورته ویلي په دې کې یو ایل ته لاړ شه یعنی ما خو کلا یو آی ډي جوړه کړه په دې آی ډي کې مې ورته ویلي چې ته چیرته لاړ شه د یو ایل ټیګ واخله تاسو ته ګوره ما سټارټ کې ویلي چې یو کوډ موږ لګو کامه به لګو مطلب چې دا د مپلی شي دا سپیس هم تاسو واچوئ مشکل نشته ده نو اوس زما دغه یو ایل چې دی
دا UL د چا بدنه کې دی د ډیف بدنه کې دی خو د ډیف ته ما کم یو آی ډي اساین کړه مینیو نو اوس مې ویلې چې مینیو ته لاړ شو په مینیو کې د UL ته لاړ شو د UL نه چې دی دا لیست سټایل ختمه شو خبره اوس راځم دلته څه ورته وایم بیا ورته وایم چې په دې کې چې دی دا به کاپي کما کنټرول سی سره چې لنډ کار وشي کنټرول وی سره مې پیسټ کړه په دې کې بیا لاړ شو چیرته اوس دې آی ډي ته لاړ شو په دې کې UL ته لاړ شو په UL کې چیرته لاړ شو LI ته لاړ شو اوس LI باندې څه کول غواړي LI ته ما ویلي چې فار ایگزامپل یو بیکګراوند ورکول بیکګراوند ته یو کلر ورکول دغه LI ته چې دی هاید ورکا سونه هاید دی ولري دا بیکګراوند چې راځي کنه هاید ما ورته ورک 40 پکسلز بټن دی کنه وایډ دی سونه ولري 140 پکسلز 150 پکسلز سیف میکړه تاسو راځي وګورئ چې په دې لاندې هغه باندې مې اپلیکی کنه دا وګورئ دا UL ته ما اساین کړ نو بیکګراوند ما ورک ورته اوس په دې کې څه کول غواړم زه ورته وایم چې یاره فار ایگزامپل څه نور خصوصیات هم پکې راوستل غواړم یو دا دی چې لاین هایډ مې ورته ورکړه فار ایگزامپل 10 پکسلز چې دا ما سره په کوم اندازه کې شي او بل ټیکسټ الاین مې ورته کړ سنټر چې مطلب لیکلی دی په سنټر کې شي تاسو وګورئ سنټر کې شو دا که زه خپل نه جدا کوم څنګه به جدا کوم نو دلته به زه ورته ولیکم نه بارډر ورته ورکړئ بارډر ما سره کا دسم کولی شو چې ډایرکټ ورکو یو پکسلز سالډ یعنی هغه بیل بیل به ساخلو دسم کولی شي سالډ کلر کتی می کالن یا بل څه نه لګو بیا ټول اخیستی شي کلر مې ورته کوم ایگزامپل یو وایټ کلر به واخلم چې معلوم شي نو هغه طریقه مې درته وښودله لږ نوې ټیکنیک باندې به هم در یعنې هلته مونږ وایو چې بارډر از اکول ټو 1 پکسلز بیا بارډر سټایل از اکول ټو سالډ او بیا کلر بارډر کوډ زیاتېږي که نه زیاتېږي نو داسې هم کولی شي براوزر ته راغلم رن مې کړ تاسو ګورئ اصل کې د دې لاندې چې نه ښکاري خو زما دې ته دا کلر ورکړ دغه بارډر کلر به داسې ورکوئ چې تاسو ته څنګه ښه ښکاري بیا خپل سایډ کې چې مطلب هغه سره هم فرق رانه شي نو دا اوس هم لږ لاندې منځ کې دا لیکۍ نه ده نو زه د دې د خاطره لاین هایډ دی لاین هایډ دا 30 دی ما ورته 40 تاسو ګورئ یو لاین دی بل نه 40 اندازه باندې بیخي په ماینس کې شو اوس دغه مینیو چې دی مطلب دا ما سره په دې شکل کې پکار دی نو دلته به زه ورته راشم د دې د خاطره چې دی هغې شکل کې چې ما سره پکار دی نو ما سره صرف UL ډایرکشن پکار دی LI نه دی پکار نو UL ته به زه ووایم چې فار ایگزامپل هغه کې به د کار شو کولی شي مشکل نشته دی دلته راشي ورته ولیکئ بیل بیل هم اخیستی شي دلته ورته څه ولیکو ټیکس margin left side देखो د دې خاطر به دسه منګه یو کمانډ پریخو په نامه دی فلوټ په CSS رول کې تاسو ته ما ویلو فلوټ کمانډ په تلو باندې مونږ کولای شو چې خپل سایډ ته ډایرکشن ورکړو لیفټ سایډ ته غواړو رائټ سایډ ته غواړو څه کوو نو ما فلوټ ډایرکشن لیفټ سایډ ته کوو نو دا به داسې ورته ووایو چې دلته یې که واخلو فلوټ لیفټ سایډ ته که دې کې به واخلو صحیح شو فلوټ دلته ما ورته څه واخیسته فلوټ مطلب لیفټ سایډ دا وګورئ تاسو زه پلس ته چې کو لګوم خیر یو څه ما ولیکل اوکې مې کړ دلته وګورئ په پوزیشن کې په لیست کې باکس کې دلته وګورئ فلوټ ډایرکشن تاسو ته ما پرېښی چې رایټ سایډ ته غواړو دا مکمل د یو لیکي ډایرکشن موږ ته بدلوي چې ته کوم سایډ ته غواړې لیکي نو موږ سره په دې کې چې موږ استعمال کړو فلوټ ډایرکشن موږ لیفټ سایډ ته واخلې تر دې سره چاته مسله شته سره پښتو د خط په
پښتو او انګلیسي ته اړه نه دا فلوټ داسې وایي که نه لکه اوس زه وایم چې زه مخامخ ناست یم فلوټ ډایرکشن ما که لیفټ سایډ ته نو زه به بیخي داسې طرف ته کېدم یعنې مطلب مکمل هغه رخ بدلوي شی بدلوي لکه اوس عمودي و افقي مې که هغه نه دی هغه بیا ټکس ډایرکشن دی چې مطلب رایټ لیفټ کوم سایډ ته غواړو اوس په دې کې زما خبره په څه کې شوه نو زه دلته لیکم چې مطلب یو ال ته لاړ شه په یو ال کې ال آی ته لاړ شه او په ال آی کې ډبل ډاټ مې واچو ایچ اوور څه مطلب نو څه دې وشي بیک ګراوند ډش کلر کلر وی ګوره دا اصل کې یو ال شو په یو ال کې دننه چې دی تا دا ال آی لیکلي نو ما ویلي یو ال ته لاړ شه په یو ال کې چې دی بیا ال آی ته لاړ شه بیا ال آی کې چې ایچ اوور کومه نو دا خواص دی بیا پرې شي صحیح ده که نه خو اوس په دې کې چې اوس غواړو چې مطلب د سرویسز کې یا مطلب یو دې کې لاندې یو بله مینو جوړو خبر اصل کې په دې کې دی دا خو مخکې هم شوی دی دې دپاره به موږ بیا راشو دلته سرویسز کې دا کوم ځای کې چې ال آی کلوز شوی دی دې نه بار نه دی دې په دننه د دې دننه به بیا موږ څه سټارټ کړو یو ال او یو ال به کلوز کړو نو دا به اوس هغه دا ال آی مې ځکه بار پرېښود د دې مې دننه ولیکه چې د دې جز شي نو اوس په دې کې چې دی بیا مې سټارټ کړ ال آی لکه هغه ټپ بټن مې چې په ایم ایس ورډ کې تاسو ته وښودله ال آی کې زه څه لیکم فار ایگزامپل ما سره څه شی دی میژن کنټرول سی سره مې کاپي کړ ویژن درې بس دي که نه چې هغه څونه غواړئ تاسو ویژن مطلب یو څه لیکئ پکې وکوئ هغه چې هر څه لیکئ خو لیکن دا د دې لاندې راغلل خو لیکن دلته ګوره سپیس شته دا سپیس د څه شي دی دلته هم بولټس دي که نه خو ښکاري خو نه که نه مونږ خو هغه هلته نن کړل که نه خو دا خو ځای لري دا خو د دې ځای نه سټارټ دي تر دې سره پورې نو یو نوی کمانډ تاسو ته ښیم دې ته هم کولی شو چې مطلب مونږ همدې ته مرژن زیرو کو او دا زیرو کو داسې کوو سټیریک تاسو سټیریک په سکویل سرور کې ویلې هر چېرته ویلې سټیریک په معنا د څه شي سټیریک په معنا د څه شي هماغه خبره دی ګوره مونږ وایو چې سلیکټ سټیریک فرام سټوډنټ ما ته لاړ شه سټوډنټ ټیبل کې هغه سلیکټ کوو په هغې کې ټول ریکارډ سلیکټ کوو بیا کنډیشن کې لګو چې ویر آی ډي از اکول ټو دا یا نیم از اکول ټو دا نو بیا سپیسیفیک ریکارډ اول ټول نو سټیریک په معنا د آل نو ما ورته څه ویلې چې مرژن ما ته 0 پکسلز کا پیډینګ دا پیړوالی که دا وي دا مې موصولي که 0 پکسلز نه که یعنې څونه چې د ایچ ټي ایم ایل ټیګس دي فار ایگزامپل ما اوس دلته کم یوز کړی ډیف مې یوز کړی یو ایل آی او دا او دا د دې چې څونه هم دي د دې دغه مرژن ما سره ختم کړه چې کوم اندازه یې دا ختم کړه ما سره نو تاسو دلته وګورئ هغه خپله ځان اجست کړي ګوره پاس هم د دې تر منځ فاصله وه دې سایډ کې وه نو هغه ټول تاسو سره او دا ډیف بس موږ سنټر کې راوړو ټول نه پټل دا اوس چې دا سنټر کې راولو خو دا به ډیف ته موږ دلته راشو ډیف الاین از اکول ټو سنټر سیو نشو سنټر خیر دا خو مونږ په بیل سیکشن کې اخلو هلته خو بیا جس کېږي هغه مشکل نشته دی لیو دا دونه مهمه خبره نه ده خو زمونږ اصلي کار پاتې کېږي صحیح ده وینیو دا خو زه په یو سل یا یو ټي ډي کې را جوړول غواړم خو زما دا کار مو شو زه غواړم چې په دې ګول کې یا په دې ویژن کې یا په دې کې دلته یو سب مینیو جوړول غواړم چې څنګه دلته راځم او دې کې بله مینیو دې خو خلاصه شي نو بس چې دا مې وکړو نور ستاسو کنفیوژن ختمېږي
ګوره سب مینیو چې زه په دې کې مې جوړه کړه خپله ډراپ ډاون راغلی اول خبره خدا دی چې دا باید زه موضوعي سمه دا باید ښکاره شي صحیح ده که نه دا خوب مسله دی نو د دې د په خاطر دلته زه راغلم دا مې کاپي کړه ګورئ لکانو دلته لاندې راځم یو ویل دی بیا په یو ویل کې بیا یو ویل دی یعنی دا یو ویل کې چې دی هوم اباوټ اس سرویسز خو دې سرویسز کې چې سب مینیو جوړ شوي بیا یو ویل دی نو زه وایم چې یو ویل ته لاړ شه په یو ویل کې بیا چېرته لاړ شه دی یو ویل ته لاړ شه ډسپلی نن کراتا نارملی ډسپلی نه د ښکاره کېږي ډسپلی شي کړه ورته نه نم کړه خو دې نه مخکې چې دا ډسپلی نن کوو یو بل کار کول هم غواړو چې زه اوس وایم چېرې مطلب ماوس پې اوور کم بېرته د ښکاره شي که نه دا ختم شو د دې د خاطر او بیا څه وکړو ورته ووایو چې مطلب یو ایل ته لاړ شه په یو ایل کې ایل آی ته لاړ شه او بیا په دې ایل آی کې چې دی ایچ اوور ته لاړ شه او دا که چېرته ګریټر دین ساین به واچوئ او بیا د یو ایل ته لاړ شه او دې نه بعد بریکټ سټارټ بریکټ بند کا نو زه څه ورته وایم چې دلته نه دی دلته ماته ډسپلی ډسپلی که ماته بیرته بلاک او سیو یې کړه رن یې کړي ډسپلی بلاک بیرته ماته ډسپلی بلاک کړه چې زه مطلب اوس دې کې راځي یو بله مینیو جوړو یو ډراپ ډاون مینیو به بل هم جوړو کړو چې څه ترې جوړېږي ګولز کې که ویژن کې جوړ کړو اوس خو جاواسکرپټ خو تاسو نه دی ویلی که نه اوس خو موږ د سی ایس ایس په تلو همدا کنسپټ دی ویلی جاواسکرپټ یو معمولي کوډ باچو خبره ختمه چې مطلب هغه ایونټس دي آن کلیک سره دې څه وشي آن ماوس اوور سره دې څه وشي ماوس آوټ سره دې څه وشي اوس خو سی ایس ایس کې موږ صرف دا لرو چې بس مطلب ماوس اپ ډاون خو کلیک دا کلیک دی که نه تاسو چې ټولو کې وګورئ داسې نه دی چې کلیک نه کلیک چې شو اکشن شو هغه غلط راځي ته چې څونه سیټونه دي فار ایگزامپل دلته وګوره چې زه په دې باندې ګوره کلیک نه کوم دا خلاصېږي پوه شو مطلب باندې یعنی کلیک نه بغیر کلیک کو چې شو اکشن اخلي خو ته اوس دلته راځي ګوري چې ستا څه په کار دی هغې نه بعد به ته کلیک کې هغه ایونټ به جنریټ کېږي کلیک صحیح نه دی صحیح ده که نه بل دی ما سره ډسپلی بلاک اوس زه راځم په دې ویژن کې تاسو ته یو مینیو که دې ګول کې خلاص جوړ کړم نو مطلب دا خاصه نه مخیره کې د دې کې جوړوم ګوره دا مې انټر کړ په دې خو پوه شو چې سب مینیو جوړو نو یو ایل به سټارټ کوو دا به کلوز کو او دلته بیا ایل آیز ولیکو او دا به کلوز کو احمد کنټرول سی خان مشکل خو نشته که نه دا بیا تاسو ولیکئ چرس لیکئ براوزر ته راغلم اوس زه چې په دې ویژن باندې درېږم دې بل ته چې ځم ګوره هغه بېرته ورکېږي ویژن باندې درېږم او په دې کې چې دی خان او ولي دا راغلي دا وفي چې دلته دې باید خلاص شي نو مطلب د دې د خاطره چې دی ډسپلی بلاک شو او زه ورته بل وایم چې د دې پوزیشن ما سره څه که ابسولوټ پوزیشن کې هلته تاسو ته ما پرېښی و ابسولوټ په دې معنا چې په کوم ځای کې د دې ځای همغه ځای کې شو کوه چې په کوم ځای کې د دې ځای همغه ځای کې شو کوه روان کاکا جوړ په خیر موږ دلته څه وکول دا هم دې نه ختم که دلته چې دا کم بلاک لګېدلی دا هم راوسته دلته بیا راغلو سوري
دغه کلاس چې موږ آی ډي چې موږ نوم ورکړی ورته مینیو په نامه ورته وایو چې یو ایل ته لاړ شه بیا یو ایل ته ګوره یو یو ایل دا شو چې په دې کې دې ته راغی زما دې سره هم کار نشته دې نه جمپ کړی دی دلته دې بیا یو ایل سټارټ کړی میژن ویژن دې سره هم کار نشته دی دلته چې اوس دا بل یو ایل دی دې ته لاړ شه یعنې دا چې عملیه سرته رسید دی دا اجازه واخیستل آی ډي نه آی ډي بیا دې یو ایل ته پاس کړ دې بیا دې ته پاس کړ اخره کې چې کوم یو دی په عقل به دا خصوصیات اپلای کېږي نو په دې کې چې دی موږ څه کول غواړو په دې کې زموږ مقصد څه شی دی مقصد هم دا دی چې پوزیشن یې څه کا ابسولوټ په څه معنا چې په کوم ځای کې هغې ځای کې دې ښکاره شي او بس ختم کنټرول یې سره سیف کړي زمونږ لکه چې دا ریفریش خو اوس دلته وګورئ دلته دا راښکاره شو خو مطلب د ویژن نه مطلب دلته هغه بل ورکم شو ګول ورکم شو دا پاس پکار دی نو د پاس د خاطره چې دی دلته موږ ورته وایو چې ټاپ مرجن موږ سره چې کا 0 پکسلز کا بس ټاپ نه چې دی دا 0 پکسلز کا اوس کو به خیال ته لاندې ډسپلی شو یار هلته وسه لیفټ ورته واخلم دلته ما څه اخیستی دی پلاټ مرجن لیفټ ښه وایډ به ورکو که نه چې لیفټ سایډ نه دا خو اوس دلته چې موږ سره ښکاره شوی دی د دې لاندې راځي ټاپ خو هم 0 که اوس دلته به ورته یو بله خبره مو کوو چې ابسولوټ او مرجن دلته به ورته یو بله خبره مو کوو چې مرجن لیفټ سایډ نه زمونږ د بټنې وایډ ټول څونه دی 150 همغه 150 بټنه مراد که هغې نه دې خواته شي 150 پکسلز دې خواته شه وګورئ اوس ریفریش یې کوي دلته به راشو چې کوم دا یو ایل دی د دې پوزیشن نه دی موږ سره پوزیشن کې کله چې مسله راځي څه به کوو پوزیشن ما سره ریلیټیو په خپل ځای کې پرېږده صرف دې دپاره چې دی لکه موږ هر څه ورکړل صرف دا هم نه ورکړی بره یو موږ سره ابسولوټ د ابسولوټ ما ویلې چې په خپل ځای کې راوله خو هلته ما ورته لیفټ نه مې 150 دې خوا که بله مې بیا مکمل هغې یو ویل ته ولیکه چې مطلب په کوم ځای کې دا ډسپلی کول غواړي هغې ځای کې دا ورکوټ کړه زه په دې کوډ باندې یو شارټ ریویو کوم زما مقصد د لکانو دا دی ما ورته یو آی ډي جوړه کړه تاسو کلاس جوړ کړئ دې آی ډي کې چې دی یو ایل ته لاړ شه لاندې ګورئ تاسو سره یو ایل آلریډي شته ګوره یو ایل ته لاړ شه او دغه یو ایل باندې څه وکوه په دې یو ایل کې چې دی هغه لیست سټایل چې دی مه ورکوه بیا مې ویلي چې یو ایل کې ایل آی ته لاړ شه بکګراونډ ورته دونه ورکړه دغه کلر دا خصوصیات پې اپلی کړه پوزیشن ریلیټیو مې اوس ورته ځکه ورکړه چې مطلب په کوم ځای کې دا ډسپلی کېدل غواړي هلته دې ډسپلی کېږي او فلوټ دې شکل کې وه لیفټ شکل ته یې کړه که رایټ ته یې کړم رایټ سایډ ته به وړي بیا مې ویل یو ایل ته لاړ شه په یو ایل کې هم دغه ایل آی باندې چې زه کله ماوس د پاسه کړم دا خصوصیات یې پې اپلی شي بیا د دې ټول HTML ټیګونو چې څونه هم دي د هغې مرجن او پیډینګ دواړه ما سره 0 کړه بیا یو ایل ته لاړ شه په یو ایل کې هغه بل یو ایل ته لاړ شه چې کوم مطلب زه د دې سب جز غواړم چې شي صحیح ده په هغې کې ډسپلی نن کړه یعنې بیخي مه شو کوه خو دلته مې بیا ورته ویلي چې یو ایل کې ایل آی ته لاړ شه او بیا هغه یو ایل باندې چې زه ماوس د پاسه کوم ډسپلی راته وښیه بیا مې چې کوم یو ایل واخیسته یو ایل ته لاړ شه په یو ایل کې دی یو ایل او بیا هغې یو ایل ته لاړ شه پوزیشن یې ابسولوټ کا ټاپ نه 0 کا مرجن اوس که بل جوړی نو بیا به دې نه کاپي کوي یو ایل کې بیا څه کول غواړي هغه دې ته تاسو ورکوي نو مطلب دا زمونږ ډراپ ډاون مینیو شو ویژن دې باندې چې راځو ښکاري به چې په دې باندې نه راځو استاد ریلیټیو هم دې لپاره ښه استاد چې لکه اوس ګوره مخکې چې دا خلاصېدو د دې شاته نو په کار دلته نو ما ریلیټیو ولیکه نو هر څه آوټپوټ ما ته په خپل ځای باندې راغی نو دا ستاسو هلکانو